अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामिईनो, अक्सर खलक तपोस कई द दे बारे की चेहरा मुफ्ती से वो मुंगा द कम मस्जिद बाजान मांदी रोजा मातब ढेर खलक तपोस कई यार अजुन इलाका की दुनिया मसाजिद दी द हर यौन आजान नाजी सुक मख की गए सुक रुस्त गई मुंग द अच्छा दागे एतबार हो आया द खपल मस्जिद एतबार हो को द नूर द मस्जिद एतबार हो او د قشان په صحرا کې هم مسله ده نو دا غي د بارا مختصر ده چې د روزې په ماتولو کې د روزې په نیولو کې د اذان هیڅ کردار نشته. اذان د مانځه لپاره کې وخت داخل شو د وخت داخلي دون مخکې صبح صادق داخل شو دا غیر داخلي دون مخکې روزه بندول بکار دي کم از کم 3 منټه 15 منټه مخکې روزه بندول بکار دي نو غړای ته قتل بکار دي ټیم ته قتل بکار دي. مثلا با ټیم داخليږي په 3:56 باندې صبح صادق داخليږي نو چې کله 3:56 شو او تلګي خوراک کې او چې یار اذان خونه دی شوی نو که 3:56 نه بعد یو منټ هم ستواوړې دو او اذان لانه دی شوی او اذان لسته کیږي نو ستار روزه غوري نه کیږي د روزې با تبیا د دې کا په خدای سره شوی نو بیا په قضا کې په خدای سره شوی بیا په قضا کې د قشان ماخام ټیم مثلا داغي کې یو منټ یا 2 منټه مخکې تا روزه ما تکړه او ته یې اذان خوشو نو روزه دی ورینه د شوی د روزې بیا تا قضا کې خدا اعلی چې کلستا قصد نه یعنی قصدن ته روزه نه خوري نو بیا په قضا کې دی نو اعتبار د وخت لدی ټیم لدی نقشه جوړی شوی دي تقسیم شوی دي چا سره نه نو ماته وای زبر درو لګم نقشه لیکن نقشو ته کتل پکار دي پازانو باندې نن سبا اعتبار نه دی کول پکار ځکه چې عموما کمزې کې اذان کیږي ټول جاهل ان پړه خلک عموما د دې مسائل نه خبر لہذا پکار خدا دا چې مسجد داسې مؤذن مقرر شي چې هغه د احکاماتو خیال ساتي د وخت خیال ساتي او کدا نه چونکه داسې مؤذنین بچر د ګورمو خو د مولا نه تنګي جاره به مولوی صاحب تنخواه غواړي او مولوی صاحب دا کم زین تنخواه ورکو چاندې ولکو دا ټوکرای ګرځي په مسجدونو کې نو مؤذن له بیا کم زین ورکو نو دی وجنا د ټیم احتیاط په خپل باندې کول پکار دي او غړې پټه معیاري کم وخت چې د پاکستان زیاده هر ملچی د کم چې د معیاري وخت دی هغه وخت قدر پکار دي او د هغه مطابق بیا کم دی خپل روزه نیول او خپل روزه ماتول دا پکار دي. بعض خلک داسې هغه اذان کیږي او مون خوراک کو نو که اذان کیږي اذان د وخت نه مخکې شوی دی مثلا با 3:56 باندې ټیم داخليږي او اذان شوی دی په 3:50 باندې نو دته وس هم 15 منټ شته د خپل خوراک پوره کولی شي او که وسړی داسې دی چې دی وایي چې یاره ورګه اذان اخیره پوری چې اخیره ختم شي کله اذان هغه پوره خوراک کولای شي داسې قسم نه حدیث ته داسې قسم نه روایت ته بلکې کوشش دا کول پکار دي چې د اذان نه مخکې ټیم چې کوم دی هغه کتل پکار دي یقین موافق خپل عمل کول پکار دي. الله دې عمل کول توفیق نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله.